اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق الرسول اسوچ مخالفت و دشمنی کے د پیغمبر سرا من بعد ما تبینا پس دا چ واضح شوی له دت الهدى ہدایت، یعنی دانا چې په جهالت باندې ور سره مخالفت کوي، په ضد باندې کوي، په عناد باندې کوي، پویږي په دې چې دا غلطه ده. د دې وجه الله تعالی من بعد ما تبین له الهدى. ومن یشاقق الرسول سوچ مخالفت کوي د پیغمبر من بعد ما تبینا پس داغه چې واضح شوی دتا له دتا الهدى ہدایت او گایډنس چې حق لار ده، خو بیا مخالفت کوي. او څنګه مخالفت کوي؟ نو موستلی یعنی کثیر تر یو سړی د پیغمبر په نوم د پیغمبر مخالفت نشي کولای، ځکه چې د غیر ریاکشن ډیر سخت دی، خلکو باندې دغه ریاکشن ډیر سخت دی. نو هغه ډایرکټ د پیغمبر مخالفت نه کوي، خو د صحابه مخالفت کوي. په چا څه؟ اره صحابي مخالفت داسره لکه د پیغمبر. ويتبع غیر سبیل المؤمنین افعلوا کوي لار غیر د لار د مؤمنانو نه. نو مؤمنان په زمانه د نزول د قران کې صحابه کرام نو پته ولګیدل چې ويتبع غیر سبیل الصحابه، دی فالو کوي لار غیر صحابه او لار نه ده، خپل یې جوړه کړی ده. اوس د پیغمبر لار مونږ ته د چا په واسطه معلومه ده؟ د صحابه په واسطه. ځکه مونږ په دې مانځ کې بار بار دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای مونږ ته صراط مستقیم وخه. نو پیغمبر علیہ السلام نه تاسو شه دا صراط مستقیم کومه لار ده؟ حضور علیہ السلام ورته هوا ما انا علیه و اصحابی، دا هغه لار ده چې زیم په هغه باندې او زما اصحاب دی هغه باندې. نو زیم په هغه باندې دا سنت ده، دا څه ده؟ دا سنت ده. زما اصحاب دی په هغه باندې دا جماعت ده. دا څه ده؟ د پیغمبر جماعت څوک ده؟ صحابه. نو دې ته وی لار د اهل سنت والجماعت، لار د اهل سنت والجماعت. ويتبع غیر سبیل المؤمنین تابعداری کوي غیر د لارې د مؤمنانو. نوله ما تولا، نوله ما تولا، مونږ به اوس پارو هغه لارې ته چې د ځان د پاره غوړه کړې ده. یعنی الله وایي ته خپل نگرانی واخلم، زه خپل نظر پورته کوم، خپل نظر ته او د خدای نظر چې چانه پورته شي هغه بیړه ورکشي. نوله ما تولا ونصله جهنم، اداخل بکمونگا دے جہنم تا. وساعت مسیرا، ادیر ناکارے دا جہنم مسیرن دا مرجے او دا ریٹرن پلیس پہ اعتبار بانے. نو اس چی اللہ تعالیٰ ہوئے چی جہنم دیر ناکار ظاہر نو مسلمانانو اویرے دلا. اللہ تعالیٰ بھی یری گئی ما کہ گناہ دا نوشیم زبخم سکو. البتہ یو شے نظام بچکوئی شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، تحقیق اللہ تعالی لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک دې خبره چې شریک پیدا کړي شي د سره. و یغفر ما دون ذالک، ابخنه کوي کم د دې ما لمن یشاء، هغه چا چې الله غواړي. و من یشرک بالله، اسوچ شریک پیدا کئی اللہ تعالی سرا فقد ضل ضلالا بعیدا، نتاکید سر دے گمراہ شوئے پلو یا گمراہ باندے. یدعون من دونه، دین بلی پا مقابلہ دا اللہ کے الا اناسا، مگر خزی، مگر سشے خزی فیمینن، مگر سشے خزی فیمینن. زکر سٹیفی کی دے سشے بوت، بوت دا دید پارا پروناؤن کی استعمالی گی ضمیر، نو هغه د فیمینن استعمالیږي شي. څه استعمالیږي؟ د شي ورسره. نو الله تعالی وایي عجیب خبره ده، دی لګیا دي د فیمینن یعنی د جماداتو عبادت کوي.
یدعون من دونه دی نغواری مقابلہ دا اللہ کی یعنی نبلی پا مقابلہ دا اللہ کی الا اناسا مگر جمادات و یدعون ادی نبلی الا شیطانا مریدا مگر شیطان مریدن چدیر سرکش دے لعنہ اللہ لعنت کر دے شیطان بانے اللہ تعالی وقالا اللہ دے شیطان ویلے دی اللہ تعالی لَأَتَّخِذَنَّ چِزبنی سمزان دا پارا من عبادکا دا بندگان استادنا نصیبا یو حصہ مفروضا مانا یقینی یعنی یقینی طور یو گروپ پا پاکزان لپیدا کون سبکو مغی طرح وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ یقینا گمراہ کون بدوی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ادیت بلوئی لوئی آرزوگان پا قلب و دماغ کے چون لوئی پلیننگ گنا سشے لولی پلیننگونه 200 کالو نو د دینه عمر کیږي چې 200 کالو پلیننگ سلیله په ذهن کې واچو نو دا غنه عمر دو هرش ولا امرنو ادیت بحکمکم فلیبتکن ادیب کټکی اذان الانعام وغنا الانعام د مواشیو نو دا وغونه د مواشیو کټکول یو خدا خلق د سپونه وغونه کټکی کنه دا تغییر د خلق الله ده دا تغییر د خلق الله دے یعنی دی معنی دار چستا اعتراض دے اللہ باندے چی یقیناً دا شیخ خدای غلط کرائی دلے دورلوی غور کری یو خدا معنی ادوی معنی دا چی دی بس خاص مواشی دا بے وقف لل پنامد اخپل بوتان دا بے وقف لل پنامد اخپل بوتانو پاغی بے سورلی نکولا دا غی شودی بے نسکلی پاغی بے سورلی نکولا دا غی دا وقف تے دا لات پناما دا وقف تے دا منات پناما دا وقف تے دا غزا و دا حبل پناما نو دا غی نشانی بداو چو غوج بے ورکت کراو نو دا شرکو دا شعار دا سو دا شرک وَلَعَامُرَنَّهُ ادیت حکم بکوما فَلَيُغَيِّرُنَّ نو دی بتبدیلی و تغییر کئی بخلق اللہ دین دا اللہ تعالی خپل فیبریکیشن بکئی خلق اللہ مانا دین دا اللہ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اسوچ جوڑے شیطان ولیًا دوست من دون اللہ فمقابل دا اللہ کی فقد خسرا نتاکک سرا دلوس کڑی دے خسران مبینہ دیر واضح لوزر یعدون دا شیطان دل یرو دویل یرور کئی ویمنیہم یا وعدے کئی وسرا ویمنیم آرزوگانے و توڑان لکئی لوئی لوئی وما یغدوم الشیطانو او عدن کئی دوی سر شیطان اللہ غرورا مگرد دو کی اولائک دا کسان مأواہم جہنم زائد دوی جہنم دے ولا یجدون ادوی بنمو میخن حاد دے جہنمنا محیسا زائد فرار محیسا مانا زائد فرار تیش دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات اغمل کرے دنے کو سندخلهم یقینا بمونگ داخلو دوی جنات باغنتا تجری چی بہیگی بامن تختیا دلاند داغینا الانہار نیرونا خالدین فیا میں شبی دوی پائے چی ابدا فارور وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ تعالی حق وعد ومن اصدقو اسوک زیاد رشتن من اللہ تعالی مقابلہ کے قیلند خبر پہ اعتبار دخدان زیاد رشتن خبر خود بل چانشتا او وجہ دادا چی انسان خو وعدو کی نو کل وعدت دے پرپز دی او انٹنشنلی ماتا یو پورا کئینا او کل دے قادر نی داغی پورا کولو باندے کل دے قدرت نہ لري داغي پورا کولو باندې او الله تعالی و چې زو وعده وکم نو دا رښتونی او یقیني زکه دا چې نه خو زه دروغ وم نمبر 1 او نظم ما باندې دا حالت راته شي چې او یو وعده خو مې کړل خو څه کول نشم یو وعده مې کړل خو قدرت نشته لیس بامانیکم معاملہ موقوفا دا بامانیکم پارزوگان استاسو ولا امانی اہل الکتاب او نہ پارزوگان دا اہل کتاب یعنی معاملات سے دنیا کے اللہ تعالیٰ کم چلے نہیں دا مسلمانانو دا خواہش مطابق چلے او نہیں دا اہل کتاب دا خواہش دا اللہ تعالیٰ خپل پلاننگ بھی اللہ تعالیٰ خپل زمون کو بدا خواہشی کہ خدای زمون دشمنان ټول نشپا کی تباہ کی صحیح زمون دا تقاضا چې خدای زمون صحیح ادا زمون دشمنانو دا غي بدا خواهشي چې دا مسلمانانو ټول نشپا کی تباہ کړي او الله تعالیٰ فرمایي زما خپل پلاننګي زه دنیا له چا په خواهشاتو نه چلو
من یعمل سوءا سوچ عمل کئی سوءا ناکارا یجزبی اغلو بدلور کوئی شپاغی بالے ولا یجد لو ادے بنمو میزان دا پارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ولی پروٹیکٹر ولا نصیر ان مددگار ومن یعمل من الصالحات سوچ عمل کئی دنے کو من ذکر ناری نہیں او انسا یا زنانی وهو مومن و حال دار چی در مومن وی فولائک ندا کسان یدخلون الجنتا داخلی کی بجنتا ولا یظلمون نقیرا ازیاتے بنشکر دوی سرا نقیرا لگون دی نقیر دا اغا ڈاٹ تے دا خورما پر اڈو کی باندے ومن احسن دینا او سوک دے خیستر دین پہ اعتبار ممن دا چا مقابلہ کے اسلم وجہ للہ چی دا متوجہ کردے مخبل اللہ طرف تا وہو محسن حال دار چی دے موحد دے محسن مانا موحد دا توحید دا اللہ قائل دے ذکر دا احسان اعلیٰ درجہ دا اللہ پہ یوالی بانے عقید لغز انکتو دیکھا دا اعلیٰ درجہ احسان سے دے چی خدای ایک یو منے واتبغا افالو کرے دے ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم حنیفہ چی خالص ملت دے پکی شرک نشتا پکی بدعت نشتا واتخذ اللہ اجور نسل دے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام خلیلا فدوست وللہ اخاص اللہ دا پارا دی ما فی السماوات سچ اسمانوں کی دی وما فی الارض سچ ازمان کی دی وکان اللہ ادے اللہ تعالی بکل شین پا ہر شیبان محیطا احاطہ کون کے دا علم پہ اعتبار اول یعنی احاطہ کون کے طول عرصہ معلوم دی دا قدرت پہ اعتبار ہاں سو کی دا قدرت نبار ندی دا مواخذے پہ اعتبار سو کی دا گرفت نبار ندی دا درے ورطولی کا چی احاطہ دا علم پہ اعتبار دا قدرت پہ اعتبار او دا گرفت پہ اعتبار وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ادائی فتوہ غوارستان فی النساء دخذ بارکے قلتو ارتوایا اللہ یفتیکم اللہ تعالی فتوہ یعنی جواب در کہتا اس دا فتوہ مانا صدا نو فتوہ اصل کی جیورسٹک آنسر دے سشرے جیورسٹک آنسر عالمانہ جواب فقیحانہ جواب دیتا فتوہ ویلشی دیتا سویلشی فتوہ ویلشی نو اس سے کہا عالمانہ جواب دے نڑم بنے شرط پکے دارے کہ فتوہ ورکون کے وہ باقاعدہ عالم بھی فتوہ ورکون کے باقاعدہ عالم بھی نمبر اول چکلے ہوئے فقیحانہ جواب نو دویم شے پکے دارے کہ فتوہ ورکون کے دا بب فقہ بانے پوئی صرف عالم بوم نہیں دے وجہ عالم فتوہ نہ ورکے پر عالم یعنی لگے گا زر طالبان ورکنا درس ورکے ہی ورکا فوق فتوہ لراشی وہی نو مفتی سے تورشا چرتا ورشا وہی مفتی سے تورشا قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم وما یتلا او آغا آیتنا چلستے شتا سبانے فی الکتاب دا اللہ کتاب کے فی یتام النساء فیتیم اد یتیمان خود بارکی اللہ تے آغا یتیمان خدلاتو تونہن چتا سنور کردیتا ما آغا حق کتب لہن چلی کرشور دوید پارا و ترغبون اتاسو رغبت لرئی ان تنکیہن چی نکاح کئی دغا یتیمان صرف دمال دپارا نو سڑی تبا سپرویژن کے پاتے شوا دا کاکا لگی تو چالو تاسو اکاوائی دا اکالو رو پاتے شوا یا دا مامالو رو پاتے شوا یا دا خاللو رو پاتے شوا یا دا عملو رو پاتے شوا نو پزایر دے چی دا اغیر دا حق حفاظت کروے دو بر اغبت دے کر چی دا زمانے کاکی رہی دیز مکوانے قبضہ کرنے والمستضعفین اللہ تعالی فتوہ کہتا المستضعفین پاگا کمزورو من الولدان معصومانوں کے ذکر دیبا دو کسانو سر زیادے کو یو چی معصومان و پاتے شر چانا روستو نو داغا حق بینور کو او دوین چی زنانا و پاتے شر چانا روستو نو داغا حق بینور کو
وان تقوموا للیتاما ادا چې تاسو ادرے گئے د یتیمانو کې بالقسط د انصاف تقاضا باندې وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو خیر فإن الله کان به علیما تاکي سره الله تعالی دې هغه باندې علم لرونکي وین امراتن اکچری وی او خذا خافت چې یریدا من بالیا د میړ خپلنا نشوزن چې دې بور سره زیاته وکي او اعراضا یا دې بوله توجه نور کوي فلا جناح علیما نداهز د وبال خبره د دوار د پارا یصلح بینهما صلحا چې دې جوړ راولي خپل میس کې یو مکمل جوړ یعنی څه کنډیشنز کیږي صحیح یعنی خدای سره دا خطر وا چې زما دا خاوند د مزاج داسې معلومیږي ما سره بزیاته کوي یا زما دا خاوند د مزاج داسې معلومیږي ما ته د خدای په حیثیت باندې توجه نه راکړي نو الله تعالی فرمایي چې دا څه د وبال خبره چې دا خاوند تقاضا وکړي چې مرګریا لګ بکینو لګ دا خبره مستقبل کې چرته شر جوړ نشي نه لګ به یو بل ځان په یو بل باندې کوي دته وای اصلاح مکمله اصلاح چې ګوره یو بدا کار نه کی یو بدا کار نه یو بدا کار نه خاوند ته حق ته چې خدای ته وای چې یو بدا نه کی یو بدا نه کی یو بدا نه کی چې ذکر کې نه تو خپل کاروم نشي زما اجازه باندې بځي صحیح او هغه ورته چې مرګریا د یوولو بجو نه ورستو د شپې دا شی ناقابل قبول دی باید چې ته 11 بجې کور ته رسیدلې یعنی ارث کنډیشنز وي دته وای اصلاح ځکه سبب دې باندې جګړه پیدا کیږي والصلح خیر او صلی الله تعالی فرمای د صلح کنډیشنز او شرایط چې څومره سختي خو صلح کې خیر دی څه شي صلح کې خیر دی جنگ کې خیر نشته وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ احاضر کړی شوی دی انساني نیچر او انساني طبیعت الشح شحتا نو شح ته وایي نه دا تولیکا چې شح کې درې څیزونه دي نمبر اول حرص نمبر دویم بخل او نمبر دیم ایکسپلایټیشن سره دا غواړي چې بل حق نه واله ایکسپلایټیشن څه طریقه جوړه کړ چې بل په حق نه قبضه واچولې صحیح نو صلی الله تعالی فرمایي چې نیچر کې د انسان دا درې واړه شیونه شته اوس دا درې واړه شیونه چې شته نو دې ټینګيږي په خبره خبره باندې د بل کنډیشن نه مني خپل په سړي باندې منل غواړي دا څه کوي کنه ها یعنی خپل خبره په منل غواړي د بل هغه تقاړه نه کوي الله تعالی فرمایي دا خو د نیچر خبره د خو باید چې د نیچر اصلاح وکړي باید چې د فطرت اصلاح وکړي نو اصلاح به څنګه کې نو دا ورپسې دوا صفاتونه دي چې وَإِن تُحْسِنُوا کتاسو احسانو کوي احسان معنا چې خپل ایګو پرې دا د بل فریق کنډیشن اومنه د بل فریق کنډیشن او شرط اومنه وتتقوا اذان بچ کې د شلون وتتقوا اذان بچ کې د شلول مخ فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو تاکید سره الله تعالی دې پاغه عمل چې تاسو کوي خبردار دې ولن تستطيعوا اوس د دې بده یو نه زیات خزوي نو الله تعالی فرمایي دام د انسان نیچر دی او دا د کنټرول کې نه دی تر د کنټرول کې نه دی چې خزي دی یو نه زیات وي دواړو سره ایکول محبت کول دا امکان نشته یو به زیاته خو بل به لګا کما خو صلی الله تعالی فرمایي چې هغه محبت خو ستا کنټرول کې نه دی خو هر چې د هغه سره ډیلینګ کول دی هغه کنټرول کې دی دا هغه ډیل کول خو د کنټرول کې دی الله تعالی فرمایي چې دا څه مکو چې ټوټلی ځان ډیوټ کیږي وې تا او هغه بل هغه د زمکه او د اسمان په مس کې ژوند هینګینګ پوزیشن دی ورکړي چې هغه نه خاوند دشته ځکه ته ولا صحاح نه ورکړي او نه به خاوند ده ځکه تاسو سره کانټریکټ دی تاسو سره دی کا کانټریکټ دی ولن تستطيعوا اتاسو طاقت نلري بالکل ان تعدلوا بين النساء چې تاسو عدل کوي د خذو مس کې د محبت په اعتبار د خذو مس کې کوم عدل د محبت په اعتبار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زیات عادل بنده دنیا کې برشته نشتا خو حضور علیه الصلاۃ والسلام قلبي محبت حضرت عائشه سره زیاتو د دې وجه دعا وکړه چې کله نمبر کې خود چې زبر دریش په دې کور کې 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 دریش په دې کور صحیح او چې دی بی له به خوراک څخه راوړل هغه له به ما راوړل هغه له به ما راوړل چې دی له به کنډرس راوړل هغه له به راوړل هغه له به راوړل هغه له به راوړل نو بیا دعا وکړه چې اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواخذني فيما لا املك خدای دا خو هغه تقسیم دی او هغه نمبر دی او هغه ټرم دی
چې کوم زما په اختیار کې دی، لہذا زما گرفت او مؤاخذه مکه په هغه شی چې کوم زما اختیار کې دی. نو زړه محبت دار چې اختیار کې دی نه. ولن تستطيعوا وتاسو طاقت نلرئ ان تعدلوا چې عدل وکړئ شي بین النساء د ښځو میس کې قلبي محبت. ولو حرصتم اکه چرې تاسو حرص لرئ په یوه د دې باندې، یعنی یوه مو زیاته وخورئ، نو د هغې دا معنی نه ده چې بس ټول ځان هغې ته وقف کړه. فلا تمیلو کل المیل، نو تاسو ایا راز مکوئی میلان مکوئی دبلینا کل المیل مکمل طور، فتذروا حتی چپریک دی دادوی ما کل محلقا ہنگ. محلقا مانا ہنگ in between the heaven and the earth، چې دا د اسمان او ځمکې منځ کې دی هنګ پورې خوري. وَإِن تُصْلِحُوا اکه تاسو د اصلاح کوشش وکئ وتتقوا ازان بچ کئ د دې ظلم نه، فإن الله کان غفورا رحیما، نو تاکي سره الله تعالی د بخون کې مهربان. او یا د اصلاح او د تقوا معنا دا ده چې وَإِن تُصْلِحُوا اکه تاسو اصلاح راولئ د دوه ښځو منځ کې، وتتقوا ازان بچ کئ د دې نمبر د فرضیت نه، ځان بچ کئ د دې نمبر د فرضیت نه. یعنی معنا دا ده چې دی یوې خدای ته وایي چې ګوره ته خو بیمار یې، زه چې راشم نو تا ته هم تکلیف وي، ما دپاره خوراک تیارې او چای تیارې او کله زما کپړې هم وینځې، تا دپاره هم دا ډېر لوی تکلیف دی، نو ستا څنګه خواره که دا ذمه داري ټوله دې بلې ته ورکړو. صحیح. نو خبره خو تا په یو انداز وکړه، خو مقصد یې دا دی چې یعنې که زه ټول شپې هلته تېروم، نو ستا څنګه خواره؟ نو که هغې ووایي چې او زما بلکل خوښه ده، چېرته میاشت بعد یو ځل زما خبر اخله، دې ته وایي اصلاح. دې ته څه وایي؟ اصلاح. خو هغې ته د ښودلو بغیر ټوله توجه یو طرف ته کول دا شرعا ناجایز دی. وَإِن تُصْلِحُوا کتاسو اصلاح کوي وتتقوا ازان بچ کوي، فإن الله کان غفورا رحیما، نو تاکید سره الله تعالی د بخون کې مهربان. وَإِن يَتَفَرَّقَا اکدا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اوس الله تعالی فرمایي چې حتی الوسع کوشش کوي چې شلون را نشي، سپریشن اونشي، سپریشن اونشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين والزواقات، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر علیہ السلام وی نکاحونه کوي، طلاقونه مو ورکوي. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين والزواقات، دا تسکه انجوای کول کې اللہ تعالیٰ. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ تعالیٰ ندی خوخت ندا سے سڑی چی اغی انجای کول کئی سمودا و بس دای پریخدو سے بلا اکڑا. صحیح شوا؟ یا آغا خضی چی اغی انجای کول کئی، یو خاون سر نکاو کا سپریشن او بل خاون سر نکاو کا سپریشن، ملتا خدا غلیان روانی. فإن اللہ لا يحب الزواقین والزواقات. وَإِن يَتَفَرَّقَا اکچر دا دوارا جدا شے، یعنی مانا دارا چی اس خبری جوڑ وانا غستا خبری جوڑ. They tried their best to have a reconciliation but it could not. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چکہ جدا شنو بس دا اللہ فیصلہ وگنی. وَإِن يَتَفَرَّقَا اکدا دوارا جدا شو، یغن اللہ غنی بچی اللہ تعالیٰ کلن ہر یو دے دوارو من سغتی پا قدرت قلبانے. دا وری دینے کئی چیزوز جدا شم نو سب خورم، چیزوز جدا شم. اللہ تعالیٰ فرمائی خدای با ہر یو رسا اسباب پیدا کی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، ادے اللہ تعالی واسع فراخا د علم اد قدرت پہ اعتبار، وحکیما حکمت والا، چلے سپریشن کے بم سے حکمت ہوئی تو خدای فیصلہ ہوگا نا، نو سپریشن کے بم سے حکمت بھائی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اخاص دا اللہ میں کے تو کنٹرول کے دے آشون چسمانوں کے دے، وَمَا فِي الْأَرْضِ آغا چزما کے دے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اتاکے حکم کرو منگا کسانو دا چور پیشے ہوتا کتاب من قبلکم مخکرتا سنا، وَإِيَّاكُمْ احکم کوتاستم ونوسی ایاکم او حکم کو تاسو ان اتقوا اللہ چ اللہ نے یری گئی. یعنی ہر شے چکے ان ایوری اسپیکٹ اور فیلڈ آف یور لائف یو مسٹ ہیو دی فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی فرمائی کہ بنیادی پوائنٹ د دین دا د راس الحکمہ مخافت اللہ، چې د ژوند په هر میدان کې د خدای نه یریږي، د ژوند هر میدان کې د خدای نه یریږي. لکه مثلا ډرایوینګ هم کې په 118 باندې یا په 405 باندې یا په یو سټریټ باندې، نو د هغه لیمیټډ سپیډ نه زیات نه دی، د دې وجه نه چې دیٹ از اگینسٹ دی لا، دیٹ از
against the law, but maybe I will hit someone and I will cause death to someone or injury to someone. Why you are not doing the same? Because of the fear of Allah. You would be rewarded accordingly. That is taqwa. صحیح اس سے چلتا پنجاب کے میں اور پنجاب کے کیا سر چیٹنگ نہ کے not because of that you would be apprehended by the police. صحیح یا misappropriation نہ کے why? Because you would be apprehended by the police. No, you are not doing the same because of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تو وہی تقوی. حضور علیہ السلام فرمائے راس الحکمہ مخافت اللہ, the fountain head and the ultimate end of ilm and wisdom is to have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی دین شروع کی گی د خدای یاری سره, ختمی گی د خدای یاری سره. It begins with the fear of Allah and ends with the fear of Allah. دین شروع کی گی د خدای یاری سره او ختمی گی د خدای یاری, یعنی د دې بنیاد هم د خدای یاره ده او د دې نتیجه هم سره د الله یاره ده. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اتاکی سرمون حکم کړوا کسانو ته اوتل کتابا چې ورکړې شو ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه وَإِيَّاكُمْ وَنُوصِي إِيَّاكُمْ حکم کو تاسو ان اتقوا الله چې یریږئ الله تعالی نه وَإِن تَكْفُرُوا اکتاسو کفر کو فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. نو الله تعالی فرمایي که کافر شوي نو ما ته خو تاوان نشي رسوله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو دیتا ہوا کہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. کہ تے ایمان راوڑی that is for your own advantage and benefit. that's پر فائدے لپاره دی. ومن ضل فإنما يضل عليها. and if you are doing or going otherwise you have to face the consequences. کہ کافر شي خدای ته نقصان ده. حدیث قدسی کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زمان اللہ ویلی دی لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو جمعوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. کہ خلق ټول داسې مسلمانان شي لکه څنګه چې محمد رسول الله مسلمان دی صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیہ السلام نه مسلمان څه کړه بس دنیا ټول نه بهترین مسلمان څوک دی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. نو کو ټول خلق داسې مسلمانان شي لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د خدای په بادشاہي کې څه فرق راځي. ما زاد ذلك فی ملک الله شیئا ولو جمعوا اعاذنا الله على افجر قلب رجل ما نقص ذلك فی ملک الله شیئا. او که خلق ټول داسې کافران شي لکه ابو جهل چې کافرو, لکه نمروز ابن سرخا چې کافرو, لکه فرعون چې کافرو, یا زمونږ د زمانه فرعونان کافران دي. نو که ټول خلق داسې فرعونان شي نو خدای ته څنګه رسي. وَإِن تَكْفُرُوا کتاسو انکار کوئی کفر کوئی فَإِنَّ لِلَّهِ نو تاکیق دا اللہ را پارا دی ما فی السماوات آغا سچ اسمانوں کی دی وما فی الارض آغا سچ ازما کی دی وکان اللہ غنیا حمیدا ادی اللہ تعالی بے پرواہ و تعریف ویلے شوے دی وَلِلَّهِ ما فی السماوات اخاص دا اللہ را پارا دی آچ اسمانوں کی دی وما فی الارض آغا سچ ازما کی دی وکف باللہ وکیلا اکافر اللہ تعالی کارساز ان یشاک اغوار اللہ تعالی یذہبکم نو اللہ تعالی بتاسو ختم کی یفنیکم. اللہ تعالی بتاسو پناہ کی ایوہ الناس او خلقو ویات بیاخرین عراب ولنور خلق وکان اللہ غلا ذالک قدیرہ ادھے اللہ تعالیٰ پدیکار بانے قدرت لرن کے to cause you death and to bring other people to sow the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to do it for your own benefit. Because you cannot do any benefit to Allah subhanahu wa ta'ala if you are supporting the deen of Allah. That's for your own advantage. اللہ تعالیٰ وی کزو غوارم چر دین حفاظت کو متاسو اینے کوئی تاسو بلرکم نورسوک براوالا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 ومکتم علم تر ان اللہ خلق السماوات آیاتن گورے چا اللہ تعالیٰ پیدا کری اسمانون آزمکا بالحق فرشتیا این یشا کو غوار اللہ تعالیٰ یذہبکم یفنیکم خدای بتا سو فنا کی
ویات بخلق جدید اراب ولیو نو مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز اداکار اللہ تعالیٰ تا مشکل نہ دے. That is not a difficult job for Allah subhanahu wa ta'ala to destroy this world and to establish a new one, to cause new death and to bring a new generation. خدای ما د پردا سے مشکل کار صحیح زمون پښتو کې ضرب المثل د استاد پښتو کې شته کنه وای پیریانو ته غزنه سره درځه پیری ته غزنه سره ها نو سورہ فاطر آیت نمبر 15 یا ایها الناس او خلق انتم الفقراء محتاجون تاسو محتاج الى الله اللہ تعالی تا والله هو الغنی اللہ تعالی بے حاجت دے. Allah is needless, he needs none. والله الغنی والله هو الغنی اللہ تعالی بے حاجت دے. الحمید او تعریف ویل شوی دی. ان یشاء کو غواری اللہ تعالی یذهبکم اللہ تعالی بتاسو ختم کی ویات بخلق جدید اراب ولیو نو مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز اداکار نہ دے اللہ تعالی تا مشکل. That's difficult نہ. That's very easy job for Allah subhanahu wa ta'ala to cause you death and to destroy you totally and to bring a new generation to serve the cause of Allah. Surah Muhammad. آخرنے آیت بلکہ 36 نے واقع 36, 37, 38 انما الحیات الدنیا لعب ولہو تاکہ اکثر جوند دنیا لعب دیکھ پلے لعب دیکھ ڈراما خدا بھی دار دنیا دا جوند چیزا سوچے واقعی کہ سڑے لگ تنہائی کی کینی اور سوچ پیوچ if you will think about it lonely and alonely. So what you will find out? So what is that for drama then? That's it. مولانا ډېر عجیبه خبره کړې ده. چا مولانا روم چې چیست دنیا ولباس دنیاوی چیست دنیا ولباس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی اور چیست دنیا از خدا غافل شدن میں قماش و نقر و فرزن دوزن. ساجی بسڑے دا چیست دنیا از خدا غافل شدن نے قماش و نقر و فرزن دوزن اور ہم خدا خائے و ہم دنیا دون. سوچ ہاں ویچے ہم خدا خائے و ہم دنیا دون. ای خیال است و محال است و جنون. دلیل پوئے سڑے ہو دلیل بھی سڑے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں. یہ خیال است و محال است و جنون. This is a خیال, this is محال and this is جنون. You are looking for Allah subhanahu wa ta'ala and dunya both at the same time. You are not giving first priority to Allah subhanahu wa ta'ala. Are you crazy? ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں. یہ خیال است و محال است و جنون. سنا تھا مراد ہے خستا سمجھے خواہ ویچے آل دنیا چو سگے دیوانہ اند. سوئی چے آل دنیا چو سگے دیوانہ اند دورباش از او چنین فرزانہ اند. That the people who are attached totally to this world and worldly attachment, they are just like crazy dogs. آل دنیا چو سگے دیوانہ اند دور باشزو چنین فرزانہ اند. Being a reasonable person, an intellectual one who has brain and dimag, so be far away from such like people. Otherwise the germs of a crazy dog will get into you.
کہ آل دنیا چو سگے دیوانا اند دور باش از او چنین فرزانہ اند اور اہل دنیا کافران مطلق اند. سوری ایچ آل دنیا کافران مطلق اند روز و شب در چکچک و در بک بکند. سبحان اللہ دلیل سره دا وګوره خدای په دې باندې څوک مقبول شي صحیح یعنی دا ترکی کې مصطفی کمال دا مصطفی کمال نو تا ترک هغه خلک ډیر د دین نه باغی کړلو صحیح شو بی دینه تر دا وړي باغی سره پیر باغی سره بی دینه سره نو خلک ډیر د دین نه باغی کړ فلان فلان اوسم چې لار چلتا مولا روم مقبره کې وګوره دا د مخلوق را روان ځکه دا الله تعالی او محبتي واشه خلق درکې څنګه انما الحیات الدنیا لعب خبردار ژوند دنیا لعب ڈسپلین ڈراما اور یو کنسیڈر سے مووی لیٹس اے مووی وچ رننگ انما الحیات الدنیا لعب ولهو amusement or enjoyment for a while. انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا اکتاس ایمان راڑے وتتقوا اتقوا اختیار کیوتکم اجورکم اللہ تعالی بدر کی تاس تاجرون استاسو ولا يسألكم اموالکم اللہ تعالی نہ وارثاتنا ټول مرنستا. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want you to spend all of your belonging in the path of Allah. No, some of your belonging. Not all of your belonging. Some of you can go to Disneyland. Yes, you can use it in a proper way. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا كَاللَّهُ تَعَالَى وَارِثَاسُنَا all of that. فَيُحْفِكُمْ فَيُبَالِغَ فِي السَّوَالِ او اغدر سرا سختیوں کی چنا ٹول 100% you must spend in the path of Allah. تَبْخَلُوا نو تاسو بخلو کئی. You will become miser. You will never do that. That's not easy. تاسو بخلو کئی ویخرج اذغانکم او اللہ تعالی براو باسی اذغانکم کینیس تاسو ہا انتم ہاولائے خبردار تاسو دا کسانے تدعونا چی تاسو لدعوت دا کولشی لتنفقو فی سبیل اللہ چی تاسو خرچ کئی پلار دا اللہ کے فمنکم من یبخل بازی تاسو کے آکا مقل سڑے چی بخل کئی ومن یبخل اسو چی بخل کئی نو خبردار انما یبخلو عن نفسه يمنع الخير والنفع عن نفسه. جو سڑے کی خدای لارا کے پیسے نہیں لگے those who are not spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala actually they are harming or causing harm to themselves. فإنما يبخل عن نفسه والله الغني اللہ تعالی غنی دے بے حاجت دے وانتم الفقراء محتاجون اتاسو محتاج اللہ تعالی ان تتولوا اکتاسو مخو گردے if you will turn away and you are not listening to the order of Allah subhanahu wa ta'ala to spend in the path of Allah وَإِن تَتَوَلَّوْا اَكَتَاسُ مَخُبُرْدُوَي يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ نَغَبَ بَدَلْ كِرَاوَلِيَوْ قَوْمْ غَيْرْ سَاتُنَا. He will bring a substitute to you. He will cause you death and he will bring a substitute to you. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اغیب بیانی استاذ پشان بخیلان. They will be spending their belonging in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. زمون شیخ وی اللہ تعالی وی چې پیسې لګوي کلی تاسو عمرکم زب نور خلق راوله بس تاسو په شان دلګان دی بیا واپس خپل سبق ان یشاء یذهبکم کہ اللہ تعالی غار یذهبکم اللہ بتاسو فنا کی ایها الناس او خلق ویات باخرین اراب ولی اللہ تعالی نو خلق وکان اللہ اد اللہ تعالی غلا ذالک پدی خبر قدیر قدرت لمن کے من کان یرید سوچ ارادہ لرے ثواب الدنیا د ثواب د دنیا فعند اللہ نہ پنځ د اللہ ثواب د دنیا او د آخرت دے وکان اللہ سمیع بصیرا ادی اللہ تعالی اوریدن کے بصیرا اولیدن کے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ. قوام نو دا قوام درې معنی دي. نمبر 1 قوام stand firmly for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. stand firmly for the sake of Allah. ٹیم گزرے گا تو اللہ درزا رکھا اور for the sake of justice قوامین بالقسط
For the sake of justice, you must stand firmly. Have a stand. Don't be confused or disturbed regarding something which is seen to you as a right one. So then take a stand that this is right, you are wrong. Because if you cannot say, oh no brother, you are also okay, but it will never work. Maslahat. That's not diplomacy, that's munafaqat, that's hypocrisy. Stand firmly, number one. Number then, Kunu qawwamina bil qisti, be rulers for the sake of justice. Not only ruler to accumulate money and to put it there in Swiss bank. Yes, people are putting money, national exchequer, where? In Swiss bank. No, qawwamina bil qist, rulers and hukam for the sake of justice. Number two. And number three, Kunu qawwamina bil qisti, disposer of affairs. If you have been given certain responsibility to dispose of the affairs therein, so just do it for the sake of justice. Kunu qawwamina bil qisti, shuhada lillah, gawahan, witnesses only for the sake of Allah. Witnesses only for the sake of Allah. If someone will testify in a court of law, not for the sake of Allah or for the sake of justice, but for the sake of friendship, or relation, or vested interest, or financial things, or something like that, so that's actually the murder and killing of justice. سورہ المائدہ تلرش بعینی دغه دوه لفظونه الله تعالی استعمال کړی دي خو صله ولا بدل کړی ده دلته وایي وګوره کونو قوامینا بالقسط شهداء لله دی آیت وګوره دا کوم آیت ده کونو قوامینا ورپسې بالقسط شهداء لله اوس مائده کې بالکل ادروایز وایي په مائده کې وایي چې کونو قوامین لله شهداء بالقسط دلته يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله قلت يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط سورة المائدة آية نمبر 8 يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين لله شيطاسو قوام لله for the sake of Allah. And qawam, once again, it will have the same three meanings. کہ شہید قوام دا اللہ دا پارا شہداء بالقسط and witnesses for the sake of justice. There Allah said witness for the sake of Allah. Here witness for the sake of justice. So it means that in both responsibilities, two things are meant to Allah. Number one for the sake of Allah, number two for the sake of justice. Maybe you are a witness or a ruler. Maybe you are a witness or a ruler. So you must keep in mind two things. I will do it for the sake of Allah and for the sake of justice. Kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. Do that for the sake of Allah and sake of justice. Walau ala anfusikum, even though if the ultimate result befalls you badly on yourself. شهداء لله ولو غلا انفسكم اگر کداشه پریوزستاسو بزانونو باندې او الوالدین یا والدین باندې والاقربین یا رشتہ دارو باندې یکون غنیا. And sometime as a ruler or as a witness we are doing otherwise. Why? Because we are keeping in mind the richness of a guy or the poverty of a guy. That if we will do it for the sake of Allah, so this guy is very poor, this guy, and he would be hung. So then what? You must do and administer justice. You must do what you are doing for the sake of Allah, because you are either ruler or you are a witness. You are either a ruler or a witness. And two things are meant there. Number one, for the sake of Allah. Number two, for the sake of justice. So Allah Ta'ala way, look at Allah. Don't look at the person concerned. Maybe he's a rich one or a poor one. Allah is prior to every single individual. Allah is prior to everyone. Allah is prior
To everyone. If you are looking at that poor guy, if I will do that, so it means he will be in trouble. But he caused the same trouble to another guy. So why you are killing justice regarding that other guy who has been harmed by this guy? Allah Ta'ala farmays, you must look at Allah, don't look at the person concerned. Sometimes we are giving another meaning to that IQ. Oh, it means it is good if I will do it even though I am a justice, or I am a witness, or I am a ruler. I am a ruler, but I am doing it because this guy is very poor. Allah subhanahu wa ta'ala says you are not doing any good, neither to him, not to yourself, not to the judicial system, but you are following your own whims. You are following your own libidos. You are following your own desires, and you would be questioned by Allah accordingly. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ تَاسُ مَفَالُو كَوَيْ خَائِشْ أَن تَعْدِلُوا أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تَعْدِلُوا چتاسو عدل نو کئی وَإِن تَلُوا اکتاسو مخوارو او توردو یا معراضو کو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا نتاکسر اللہ تعالیٰ دے پاغامل چتاسو کوئی خبردار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جنبنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا.